جماعت په دروازه کې چې نوځي فتوا ورکوي په خوله کې فتوا پرته وي او کله ناکله بعضې امیان وروڼه داسې هم وي چې هغه په خپل امام باندې فتوا ورکوي چې دا ټیک سړی نه دی د کوک ولاړ دی سیده ولاړ دی اصل خبره دا ده چې د امامتۍ حقدار کم خلک دی کومو خلکو پسې مونځ کول پکار دی کومو خلکو پسې مونځ کول نه دي پکار حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اولا الناس بالامامت عالم بالسنہ اولا نے منز چی چاپا سکے یو سڑے اخپل سکے لائف ٹائم اخپل عمری امام چی جوڑے ٹھیک شو او یو سڑی پسی منز کے اولا نے خبر دارا چی دا سڑے با عالم دا بسی دا با عالم ٹھیک شو دا با عالم وی د منزه د مفسدات واجبات ارکان فرائض شرایط وغیرہ د ټولو نه بدی سي دی به واقف یو دی به خبر عالم وي فإن تساو کچر ټول یو شانتی ول خماهره خلق په خلق یو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یا القوم اقرهم کتاب الله بیا بهترین تلاوت د چا دی هغه به مخکې کېږي چې د چا الفاظ د تلاوت صحیح ہے یاد ساتئ ګورې دې میراب تار سړی مه خوشحالېږي دا ډېر ګران لویه ذمواري ده حدیث کې راځي جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي په ورځ د قیامت کې اللہ جل جلالہ دا بندگان براؤن سید دین بدا عقائد و ببارکی اعمال و ببارکی بتپوسو نکی دوی با امام رانی سید گریوان نے چراش مولانا سیو تا مونگتا عقائد ندی خولی تا مونگتا اعمال ندی خولی پا صحیح طریقہ لہذا دی میراب تا مخوش آلی گئی اور ہر سڑے مخی کودو کوششو مکوئے مصیبت دا دی چې امام چې کله یو سړی وټاکي چې هغه مخکې کوي 200 کسان د دې امام نه قابلان کسان شاته په دین اسلام باندې دونه پوهوي چې هغه امام سوی دا بې علمه د دې نه پوهېږي دا امام سره سنی فتوا نه امام سره هیڅ قسمه دغه نه غریب او شان دی وته د پسې مزد نه کېږي د پسې مزد نه کېږي بهرحال او بله مسله ده نو کچری علم کې ټول یو شانتی ہو بیا به بهترین قاری مخکې کوي ځکه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اقرأوا القرآن بلحون العرب واصواتها قرآن کریم چې لولئ نو د عربو په لهجې باندې د هغې په اوازونو باندې لولئ چې د هغې الفاظ صحیح وي د هغې ټول چې کوم شرایط د تلاوت دي هغه صحیح او که چېرې ټول قاریانو نو بیا په دې کې به کم سړی چې تقوادار دی تقوادار چاته ویلی شي څوک چې د سنتو پابند دی د محمد رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د به تقوادار سړی مخکې کوي او که چېرې ټول یو شانتي تقوادار خلک وو نو بیا په دې کې به مشر د چا چې عمر سی وایي هغه به مخکې کوي ښه هغه به څه کوي مخکې کوي اوس دیمه خبره ویکره تقدیم العبد نوکر مخکې کول غلام مخکې کول دا غې نه امام جوړول دا غې اقتدا کول دا مکروه دی ښه اصل کې ګوره دین اسلام د انسانیت نه نفرت نشته دی اصل کې خبره دا نه چې د غلام دا د نفرت شی دی نه اصل خبره دا ده چې لأنه لا يتفرغ للتعلم ځکه چې دی غریب فارغ نه دی د مانځه مسائل وغیرہ سره زده کړي کم ځای نه به زده کړي لہذا غلام او خپل نوکر دی مخکې کول چې سبا ورته بیا څه کې سپک ګوره دی پسې مونځ کول مکروه والفاسق دویم نمبر فاسق سړي پسې مونځ کول څه دي دا مکروه دي نه دي کول پکار فاسق چاته وي سبا خبره اوره چې ګیرې لنډۍ مکمل ښه ګیره سکے د یو موټی نه ګیره کم وي فاسق دی د بسې مونځ نه کېږي سیوا یا نور ګناه کبیره کارونه کوي نور سود وغیرہ نور داسې مسائل شته دي ګناه کبیره چې کم دي
بهرحال دا هم لیکلی دی فتاو چې د کم عالم وایف کور والا شرعي ستر نه کوي هغه پسې مونځ نه کېږي. شرعي ستر چې څوک نه کوي د کم امام ښځه چې شرعي ستر نه کوي هغه پسې مونځ نه کېږي. فتاوی ځانه ګورئ. نو فاسق ویل کېږي هغه کس ته چې هغه د ګناه کبیره او مرتکب وي، ګیره لنډول وي، او دغه رنګې چې کوم دی نور داسې علامات ډیر دي. بهرحال اوس وخت نشته چې تاسو ته ټول ووایم. دریم نمبر ولد الزنا، حرامي پسې مونځ کول دا مکروه دي ښه، ځکه چې د ده پلار نشته دی، دی د شفقت نه دسوک دی، لہذا نه دي کول پکار. او دغه رنګې امام چې کوم دی مونځ به نه اوږدی ښه. کم امام چې ډېر انتهایي اوږد مونځ کوي او شاته خلکو ته تکلیف وي. یو ګوره د مسلې مطلب دا نه دی چې امام به 2 منټه کې مونځ کوي. په دې خبره ځان پوه کوي. ګوره ښه بعضې امامان انتهایي تقوادار خلک دي، الله والا خلک دي، نو هغوی ډېر په استقامت او ډېر په دغې باندې مونځ کوي. صحیح مونځ دې ته ویلی کېږي چې کوم استقامت خشوع خضوع سره وي. یو خو ټک ټکی مونځ دی که نه، فلان کوچ او د موټرو دا مونځونه دي. امام به مونځ ډېر نه اوږدی مکروه دي، چې کم خپل عادتاً ټایم دی د هغې نه به نه اوږدی. دغه رنګې مخکې یو امي سړی مخکې شوی دی چې الفاظ هم کمزوري دي او قاری هم نه دی، عالم هم نه دی، او شاته مولا قاری عالم ولاړ دی، د دې قاری عالم دې پسې مونځ نه کېږي ښه. اول المقتصي خلف العاري. دغه رنګې یو سړی کپړې څه دي عاري خو څوک نشته دی، که څوک شته چې کپړو والا بربند پسې مونځ نه کېږي. ټیک شو. د مسلې د یو قیاس یو طرف دا هم دی چې هغه سړی پسې مونځ نه کېږي چې هغه د فاسقانو څه کوي کپړه اغوندي. فاسقانو څه کوي کپړه اغوندي چې په هغې کې د عورت ټول ښکاري، یا داسې باریکه کپړه اغوستل چې په هغې کې بدن ټول ښکاري. دغه رنګې یو سړی دی هغه روغ دی او ښه مانځه شرایط هر څه ورته معلوم دي، بل مخکې شوی دی خو بیمار دی، په اشاره باندې مونځ کوي، نو ده پسې مونځ د دې خلکو نه کېږي ښه. او دغه رنګې ولا یصلي المفترض خلف المتنفل. او دغه رنګې یو سړی دی هغه ځان ته ولاړ دی، تا د سعودي په شان د هغه په اوږه باندې ګزار وکړو، ته هم راغلی ورپسې ورغلی، نو لہذا ده پسې هم څه کېږي